سامعین محترم، نن د جمعیت علماء اسلام د سوري د لاندې د پیښور په دې سرزمین باندې چې کوم دا په لکونو باندې اجتماع راغلی ده، د دې اجتماع د انعقاد مبارکباد جمعیت علماء اسلام ته ورکوو. خو زه یو خبره د ملګرو مخکې دا عرض کول غواړم چې الحمدلله نن که په وطن عزیز پاکستان کې د قادیانیت او د یهودیت د لابي مخ نیولی شوی دی، هغه مخ الحمدلله قائد امام انقلاب قائد جمعیت علماء اسلام حضرت اقدس مولانا فضل الرحمن صاحب حفظه الله تعالی او موږ د هغې په لاس باندې ملګرو نه چې کله سهار مردان نه را روانېدو تقریبا په زرګونو 4,500 ګاډو اجتماع چې په هغې کې موټر سایکلې په هغې کې رکشې او دا ګاډي موږ ټولو سره دا عهد کړو پرونی ریلي کې هم چې زمونږ امام انقلاب حضرت اقدس مولانا فضل الرحمن صاحب گویا جمعیت علماء اسلام قیادت چې کلم یو اعلان کوي عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے پی کے د طرف نه زبا قاعده غي ته ویل غواړم د خپل قائدینو ته چې انشاءالله په هر میدان کې عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت د جمعیت علماء اسلام مټي وي مټي دي او مټي به وي انشاءالله تعالی. زما عزیزانو تاسو ټولو ته علم دی موږ په ټول وطن کې چې کوم اعلان کوو چې هغه دا دی چې نن جمعیت علماء اسلام زمونږ سپورټ کوي او جمعیت علماء اسلام د عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت په سر باندې لاس ایښی دی. هغې په وجه نن د انشاءالله تعالی زمونږ د عالمی مجلس د پوره کې پی کې بلکې د پوره پاکستان ملګري لاس اوچت کې دا عهد وکړي چې جمعیت علماء اسلام کوم حکم وي انشاءالله موږ به د هغې دست و بازو جوړېږو او هر یو حکم بجاوړی ته به تیار وي انشاءالله. دا به د ټولو وي انشاءالله. او بیا به ورته دا ووایو چې موږ څنګه هر ځای کې دا اعلان کوو موږ هر ځای دا وایو جس تج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی کوئی پرواہ نہیں. موږ جمعیت علماء اسلام ته یو ځل بیا آخر کې مبارکباد هم ورکوو. اگر چې ما دپاره خبرو کولو ضرورت نو موږ د قائد د لیدو دپاره او د قائد په لاس بیت کولو نه راغلي وو، لیکن زه مولانا الحق درویش چې زموږ د مشر دی د هغې د شفقت ته زه سلام کوم چې مال هم د یو څو خبرو کولو موقع راکړه. یو ځل بیا ملګري لاس اوچت کوي د عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت ملګري چې انشاءالله د جمعیت علماء اسلام په هر آواز کې به زموږ انشاءالله لبیک وي. وایي لبیک 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 لبیک. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.